عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیان کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ خطبه ویل یو ځل نو ویل اسمعوا واطیعوا اسمعوا واطیعوا. سړی پاسید سلمان پاسید وی عمر لا نسمع ولا نطیع لا نسمع ولا نطیع. ستا خبر اوروم نه او منو یم نه. هغه ته ولی وی پرون غنیمتونه راغلیو نو مونږ ټولو ته یو یو صادر رسېدلی او تا ته دوه رسېدلي دي. ته دا ظلم کوي او ته مونږ ته وایې چې اسمعوا واطیعوا. مونږ نه منو. هغه وی عبدالله چې آواز ورنه که ځکه ټول عبدالله و. نو وی عبدالله ابن عمر هغه وی جی بابا وی د دې سوال جواب ورکه دا دې څه وایي سلمان څه وایي. هغه ورته وی بابا چې دا یو صادر په سر کړی دی نو دا زما دی او دا بل صادر خپل دی. د بابا صادر څښاو نو د په سرولو نو ما ول خپل صادر ورکه نو پرون زما هم یو صادر رسېدلی یو د بابا رسېدلی نو زما د هغې نه یې لنګ والی دی او خپل یې په سر کړی دی. نو دا صادر د بابا نه دی دا یو صادر ورسره څه دی زما دی. سلمان پاسید وی عمر قل الان نسمع ونطیع. وی عمر اوس وایه اوس به موږ منوم او تابعداري به وکړو. جمهوریت دې ته وایي ته خپل حساب ولګوه زما ولګوه بیا به درته پته ولګي. تا ته پکې بند نه دی او ما ته د سره کولاو نه دی. دا ستا انسانیت دی. ستا بچي په کوم ځای کې سبق وایي او زما بچو ته ټاټ هم نشته. ستا بچو سره څه دي او زما بچو سره څه دي. ستا اور کلاس اپر کلاس میډل کلاس موږ نه پیژنو. دا ستا جمهوریت دی او تا آواز ورکړې اسلامي جمهوریت. ستا د بچو کوم حقوق دي زما د بچو کوم حقوق دي. زما د مریض کوم اسپتال کې علاج کیږي او ستا د مریض په کوم اسپتال کې علاج کیږي. دا قانون که ښیي مدارس یې ښیي. راشه طالب او استاد په یو ځای هغه انسانیت ښیي. قرآني تعلیم انسانیت ښیي. امریکا به موږ ته انسانیت ښیي. هغوی به موږ ته بشري حقوق ښیي. د هغوی بشري حقوق دي چې هغوی چې کمدنو په غزه کې څو کړل په فلسطین کې څو کړل په افغانستان کې څو کړل او په عراق کې څو کړل. او د انسانیت د بچو سره په دنیا کې د ټولو نه قاتل اعظم هغه امریکا ده. هغه امریکا ده. دا بشري حقوق دي. ته بشري حقوق دې ته وایي چې صرف پولیو ورکه. بشري حقوق دې ته وایي چې ته چې کمدنو جینکۍ راوباسه او بې حیایي که. ستا بشري حقوق دا دي. دا د حیوانیت تعلیم دی. دا د انسانیت تعلیم نه دی. هغه تعلیم چې ورکوي نو قرآن کریم یې ورکوي. قرآن کریم یې ورکوي. خو افسوس اقبال یو ځای کې وایي افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو. افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو. دیکھے نہ تیرے آنکن فطرت کے اشارات. افسوس تے تا صرف د ځان نه بانګي جوړ کړی دی او ډیران کې مخو کوای. تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی مادر صد دیدان با انجم زد من قار. ته صرف او صرف په ډیران کې دنیا پسې ګرځي. سفلي تعلیم دې راغستی دی. زمینی تعلیم دې راغستی دی. د انسانیت تعلیم قرآنی تعلیم رحمانی تعلیم د هغې معلم قرآن دی. قرآن کریم وی فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. چې پیغمبرانو د انسانیت تعلیم راوړو نو دا خلک په خپل کمال او په خپل هنر خوشحاله شو. وی موږ له دا د ځمکې تعلیم پوره دی. او دی وی چې په دې به سمیږئ چې تاسو منځ کوئ زکات ورکوئ روژه ورکوئ او د الله حکمونو کې د کامیابۍ یقین او غیرو حکمونو کې د ناکامۍ یقین او د الله نه کیږي او د مخلوق نه نه کیږي. د نبی علیه السلام طریقو کې د کامیابۍ یقین غیرو طریقو کې د ناکامۍ یقین. وی دا دی لا څه وی الله وی وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون. چې کوم آسماني پروګرام چې کوم پیغمبري پروګرام کوم روحاني پروګرام کوم انساني پروګرام د خلکو ګپ ګڼو هم اک کې راګیر کړل. هغه چې کمدنو د ذلت ذریعه وګرځېدله
د دینه مخکې چې الله رب العزت منګه ونیوي او الله منګ راویښي ورونو منګ لرا بیدارېدل پکار دي دا قرآنی تعلیم دا آسمانی تعلیم په سکول کالج یونیورسټای کې عام کول پکار دي پتانا تحصیل اسپتال کې عام کول پکار دي مونږ ټول مسلمانان یو زمونږ نظام اسلامی دی زمونږ اخلاق اسلام دی زمونږ معاشره اسلام دی زمونږ معیشت اسلام دی زمونږ هر څه په قرآن کریم کې دي مونږ له پکار دي چې قرآن کریم کلک ونیو د طلباو رشته د علم سره ده د قرآن کریم سره ده نو د سکولیانو مسلمانانو رشته هم د قرآن سره پکار ده هغوی له پکار دي چې هغوی قرآن کریم له راشي په دې تمه دې نه وي چې ما بس د عالم سکول ته راشي نه طلب دې ځان کې پیدا کی او مدرسې ته دې راشي مازیګر دې راشي ماښام دې راشي زمړه د عالمان دې تجربه کی د نیمې شپې دې راشي او دې ووایي چې ما ته په دې ټایم سبق وښیه چې ورته یې ښیي که نه ښیي خو ده کې د خو لږ طلب وي که نه چې ده کې لږ طلب وي او د قرآن کریم راوالي او د دې نه د انسانیت پیغام زده کی انسانان یو بل ته رانږدې کی مسلمانان یو بل ته رانږدې کی علما یو بل ته رانږدې کی د علماو د انسانانو یو بل سره ګډ جوړ راولي په قرآنی تعلیم باندې او په پیغمبري تعلیم باندې الله تعالی دې موږ سره د دې فکر او د دې احساس پیدا کی د دې مدارسو دا دعوت دی دا آواز دی عوامو ته هم خواصو ته هم سکولیانو ته هم